سورة انفال آیات نمبر 48. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم. د سورة انفال د شروعنا د بدر مختلف واقعات ذکر شو. دی آیات کریمه کې هم د بدر یو واقعا ذکر کیږي. هغه دا چې شیطان د مکی کافرانو ته دوکه ورکړه او په عین موقع باندې بیا د مکی د کافرانو ملګرتیا پرې خوده. تفصیل د واقع دا ده چې کله عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائیں چې د مکی کافران هغه را روان شو د مکی مکرمین او د بدر میدان ته راتله. نو دوی سره دا یره وه چې دلته زمونږ یو دشمنه قبیله ده د مکی مکرمه په ګرد و نواح کې بنو بکر قبیله هغه زمونږ مخالفه ده. که مونږ د بدر میدان ته لاړ شو نو دوی به د موقع نه فایده واخلي او زمونږ په کورونو باندې به حمله وکړي. زمونږ ماشومان او زنانا هغې ته به آزار او تکلیف ورسوي. نو دا یره په زړه کې وه. یو طرف ته خو د ابو سفیان فریاد چې دوی ته راغی نو دوی په ډیر جوش او خروش سره تیار شو. خو بل طرف ته د بنو بکر نه یره وه او دغه یره د دوی د پاره د خپو زنځیر جوړ شوی و چې دا به څه کېږي. دی وخت کې شیطان راغی د سراقه ابن مالک په شکل کې. د دې بنو بکر قبیله سردار چې و د هغه نوم و سراقه ابن مالک. نو شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې راغی او شاته ورپسې د شیطانانو یو فوج او لښکرم د مکی مکرمه چې دا کوم ځوانان جنگ ته روانو. نو شیطان دوی ته مخاطب شو او بیان ورته شروع ورته فرمایل لا غالب لكم اليوم نن ورځ پتاسو باندې څوک غالب کېدی نشي. ستاسو چې کوم مقابل فریق ده نو د هغې قوت نه هم زه خبره او ستاسو قوت او طاقت هم زه ګورم. نن ورځ پتاسو باندې څوک غالب کېدی نشي، تاسو به غالب یې. دویم دا ورته وفرمایل چې تاسو د بنو بکر قبیلې نه یره ده نو زه تاسو ته د هغې د طرف نه ډاډ او اطمینان در کوم چې هغې د طرف نه به تاسو ته هیڅ تکلیف نه رسېږي، تاسو بې فکره شئ. انی جار لکم زه ستاسو حمایتي یم، ستاسو ملګری. بهرحال کله چې د مکې کافران د ده په وینا باندې ډاډه شو، د مکې کافرانو ته مخکې نه معلومه وه چې د بنو بکر قبیلې سردار سراقه ابن مالک هغه ډېر هوښیار سړی دی او د عزت او د شرافت خاوند دی. نو هغه چې مونږ ته ډاډ راکړه نو بس اوس زمونږ دپاره سوچ او فکر پکار نه دی
دوی خبر نه و چې دا سراقه ابن مالک نه دی، دا شیطان دی. بهر حال د مکی کافران په ډاډ باندې روان شو د بدر میدان طرف ته. شیطان هم د دوی سره ملګری و، د شیطان لښکر هم ورسره و. کله چې د بدر میدان ته حاضر شو نو د شیطان لاس د یو کافر په لاس کې و، د هغه نوم حارث ابن هشام. د هغه په لاس کې لاس ورکړی و. د کافرانو ټولو دا طریقه اختیار کړې وه دې دپاره چې څوک اونه تختی او میدان پرې نه وي. نو شیطان د حارث ابن هشام په لاس کې لاس ورکړی. دغه وخت کې د بدر میدان ته د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام په قیادت کې ملائک راغلل. د مکی د کافرانو د ملګرتیا وعده شیطان او د شیطان فوج کړي وای. الله رب العالمین د صحابه او ملګرتیا ته ملائک راولېږل چې قیادت دې دوه ملائکو کو جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام. شیطان چې کله جبرئیل علیہ السلام وکړه نو بیا ودس شو او دس مات شو او یرا پیراغلا ادا کم کافر لاس چې نیولې او هغه پرې خو هغه داسې یو دیکا ورکړه ټونګه په ولګول وای سکه شیطان په سینې باندې گزار ورکړه نو داغه نه لاس ځان خلاص کا هغه اعلان دی وګرځاو او روان شو سره د لخر نه د بدر د میدان نه بیرته واپس شو. دغه وخت کې حارث ابن هشام ورته आवाज چې اې د بنو بکر سردار تا خو موږ سره په عین موقع کې دوکا وکړه، اوس جنگ شروع کیږي په میدان کې او دی وخت کې تا مونږ پرې خودو. نو شیطان ورته فرمایل انی بریء منکم، زه د تاسو نه جدا یم. انی ارا ما لا ترون، زه ګورم هغه څه چې تاسو یې نه ګورئ. تاسو ته ملائک نه ښکاري خو ما ملائکو کتل. جبرئیل علیہ السلام راغله انی ارا ما لا ترون، زه ګورم هغه څه چې تاسو یې نه ګورئ. انی اخاف الله، زه ویریږم د الله نه. نو شیطان سره د ملګرو نه واپس. ابو جهل چې کله پوه شو په دې باندې چې زمونږ د ځوانانو همت کمزور شي، ځکه چې د ډلې نه چې څه ملګري جدا شي نو خامخا په نورو باندې یو یره راځي. نو ابو جهل د چالاکۍ نه کار واخیست دې دپاره چې زمونږ د دې ملګرو همت ونه بایللی شي. ورته وی فرمایل چې د بنو بکر سردار سراقه ابن مالک هغه د مخکې نه د پیغمبر علیه السلام سره سازش جوړ کړی و، هغه سازش پوره کړ، دلته راغی او اوس عین په موقع باندې لاړ. نو د مخکې نه سازش جوړ کړی او تاسو فکر مه کوئ. بهرحال د دې نه پس بیا پیښ شو هغه څه چې پیښ شو، یعنی بیا د بدر په میدان کې مقابله وشوه د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې چې تفصیل مخکې تیر شوی دی. د مکې کافرانو لوی شکست او ماتې وخوړه او اویا سرداران او عام کافران د دوی قتل شو او اویا په قید او بند کې راغله. مال غنیمت ته پاتې شو، لاړل میدان پرېښود. بیا چې کله دوی مکې مکرمه ته ورسېدل نو بعض کافرانو سراقه ابن مالک ته فرمایل چې دا مونږ ته کوم شکست ملاو شو یا زمونږ کوم نقصان وشو د دې ټولو ذمہوار ته، ځکه ته په عین د جنگ په موقع کې زمونږ نه لاړ. سراقه ابن مالک ورته فرمایل زه خو خبر نه، زه خو نه یم خبر، نه مې تاسو سره څه وعده کړې نه تاسو سره تللی. ستاسو د شکست معلومات خو ستاسو د خلو نه ماته وشو، اوس خبر شو.
نو بهر حال شیطان دوی ته دوکه ورکړه. دین معلومه شو چې شیطان دا د انسان په شکل کې راتلی شي او خلق په قسمه قسم دوکو کې مبتلا کوي، فریب ورکوي خلقو ته او خلقو ته قسمه قسم د ګناه وسوسه ورچي او په ګناه باندې تیزي. دویم دا معلومه شو چې ملائک هغه شیطان تخکاری، عام صحابه ته نخکاره کېدل، عام کافرانو ته هم ملائک نخکاره کېدل، لیکن شیطان هغه ته ملائک کارش. بہرحال دلتا شیطان دا و فرمائے انی اخاف اللہ چې زه ویریږم د الله نه. امام قتاده رحمت الله علیه فرمائے شیطان دو خبره وکړي، په دې دوه خبرو کې یو خبره رښتیا و او دویمه دروغ و. دا خبره رښتیا و چې وی فرمایل انی ارا ما لا ترون، زه ګورم هغه څه چې تاسو یې نه ګورئ، یعنی ملائک ما تخکاری تاسو ته نخکاری. دویمه دا خبره وکړه انی اخاف الله، زه د الله نه ویریږم. خو په دې خبره کې دی دروغجن دی، ځکه که دی د الله نه یریده نو د الله د حکم نافرمانی به نه کوله. لیکن راجح دا ده چې شیطان چې وی چې انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم، دا خبره صحیح ده، ځکه چې شیطان ته د الله قدرت او طاقت معلوم ده او د الله عذابونه ورته معلوم دي. نو دا خبره رښتیا و چې انی اخاف الله. خودی ته یره تبعی غیر اختیاری وای، یره تبعی غیر اختیاری، لکه انسان چې مار یا لړم ګوري نو دا یره تبعی ده، د انسان طبیعت لا دی چې دا څه شي نه یریږي او غیر اختیاری. کاغه دلته لري نمر رواني نو دلته ستا په زړه کې یره پیدا شي، سره د دین تر صلاتا تر رسیدل نه ده او قادرم په چې وی وجنه، خو بیا هم د سړی په زړه کې یره وی، نو دا یره تبعی غیر اختیاری و. بهر حال فرمای واذ زین لهم الشیطان، واذ زین او کله چې خیستک لهم دی کافرانو ته الشیطان شیطان اعمالهم عملنا د دی کافرانو، وقال وی فرمایل ورتا لا غالب لكم اليوم، نشتر غالب پتا سبان دی اليوم ننرز من الناس حسوک دخل گنا، وانی جار لكم او یقینا ز حمایتی مستاسو. فلما تراءت الفئتان، الله فرمائے کله چې او قتل دی دوالو ډلو یو بل، یعنی عین په میدان بدر کې کافران هغه صحابه او قتل او صحابه او کافران او قتل. نو الله فرمائے نکس علی عقبیه، نکسانو پشاشو علی عقبیه په پوند خپل باندې شیطان رست روان شو. وقال وی فرمایل انی بریء منکم، یقینا ز جدایم د تاسو نه، انی ارا ما لا ترونا، یقینا ز ګورم ما هغه لا ترونا چې نه ګورئ تاسو. انی اخاف الله، یقینا ز ویریګم د الله نه، والله شدید العقاب، او الله تعالی سخت عذاب والا ده. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، دیکی رد په یو وینا د کافرانو او د منافقانو، چې کله منافقانو د بدر په میدان کې د مسلمانانو تعداد وکړه چې کم ده او اسلحه او سامان د جنگ ور سره کم ده، نو منافقانو دا فرمایل چې دوی ته وګوره، د تعداد ته وګوره او د ساز او سامان ته وګوره، د داسې لوی لخر سره دوی مقابله کوي، دوی خپل دین په دوکه کې اچولې. د مکه کافرانو بعضو چې د مسلمانانو تعداد وکړه نو دا خبره وکړه، نو الله جواب کوي چې تاسو خپل مادي اسباب ته ګورئ، باغ مادي اسباب باندې تاسو غرور او تکبر کوئ، لیکن معنوي طاقت تاسو ته د الله معلوم نه ده.
دا مؤمنان خو د الله په ذات باندې دوی توکل کړی الله ته ځان سپارل او الله رب العالمین زور ور ذات او حکمتونو والا د مؤمنانو د الله په ذات اعتماد ده باور ده او دا یقین ده چې الله به موږ سره غیبی امداد او تعاون کوي فرمای اذ یقول المنافقون کله چې فرمایل منافقانو والذین واغ خلقوا فی قلوبهم چې پزړونو دا غي کی مرزون شکو چې هغه د اطراف د مکینا بعض کافران راغلیو سیو فرمایل غر هؤلاء غر دوک ورکړي د هؤلاء دی مؤمنانو ته دینهم دین دا وای الله فرمای و من يتوکل علی الله دا جواب ده چا چې ځان وسپار الله تعالی ته یا چا اعتماد او باور وکړه علی الله په الله تعالی باندې فان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور اور ذات ده او حکمتونو والا ده بیا ګوري دوباره الله فرمایي و اذ زین لهم الشیطان او کله چې خیسته کړل لهم دی کافرانو ته الشیطان شیطان اعمالهم عملنا داوي وقال وی فرمایل ورتا لا غالب لكم اليوم نشته غالب پتا سبحان دی اليوم ننرز من الناس حسوب دخل گنا واني جار لكم او یقینا ز حمایتی او مددگار استاسو يم فلما تراءت الفئتان الله فرمای هر کله چې وکتل دې دوالو ډلو یو بلران نکسا واپس شیطان علی عقبیه پپند خپل باندې وقال وی فرمایل انی بریء منکم یقینا ز جدا ما منکم دتا سنا انی ارا یقینا ز ګورم ما هغه صلا ترونا چې تاسو نه ګورئ انی اخاف الله یقینا زویریګم د الله تعالی نا والله شدید العقاب او الله تعالی سخت عذاب والا ده اذ یقول المنافقون کله چې فرمایل منافقانو والذین واغ خلقوا فی قلوبهم مرض چې پزړونو داغه کې شکو یعنی کفر غر هؤلاء وی فرمایل چې دوک ور کړی د هؤلاء د خلقو ته دینهم دین دا وی الله فرمای و من يتوکل علی الله چاچی باور وکړه اعتماد وکړه علی الله په الله تعالی باندې فإن الله یقینا الله تعالی عزیز حکیم زور اور ذات ده او حکمت والا ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.